اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زیما القاری دوست محمد بیا تاسو ته نن مخاطب یم. الصدقه رد البلا. د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د تمام بلاګانو رد دی. مطلب دا دی چې پتا باندې په زندګۍ کې کم مصیبت راځي او تا ورته وړاندې نه صدقه وکړله، نو رب العالمین فرمایي وی تا باندې به دا بلاګانې نه مسلط کیږي. حضرت عیسی علیه السلام دور زمانه وه. عیسی علیه السلام له قوم راغی چې ای عیسی علیه السلامه موږ ټولو په تا باندې ایمان راوړی دی، خو ته د الله برحق پیغمبري. ته الله ته سوال وکړه چې دا دوبي دلته د جمعې په ورځ راځي، زموږ زنانه هغه بیا بهر ته نشي راوتې. برای مهرباني دعا وکړه او معجزه ښکاره کړه. نو عیسی علیه السلام رب العالمین ته لاسونه کچکول کړه چې پروردګار عالمه ما خو بددعایي نه کوله، خیرې مې نه کولې، خو چون کې قوم په ما ایمان راوړی دی، د دې قوم نه زه دا مجبور یم، زه اوس دا بددعایي کومه چې الله دا دوبي دې ځای ته بیا رامولي چې دا قوم ترې خلاص شي. عیسی علیه السلام چې بددعایي وکړله، نو څه ګوري چې بلې جمعې له بیا دوبي را روان دی، ګاټلۍ په شا راړولې ده، په هغې کې کپړې وغیره پراته دي. عیسی علیه السلام له قوم راغی، ای عیسی علیه السلام ته خو زمونږ برحق پیغمبري، خدا راته ووایه چې کومه بددعایي دې کړې ده ولې الله منظور کړې نه ده. عیسی علیه السلام ورته وایي ای زما قومه زما خبره مو واورئ، ټول را جمع شئ، وګورئ زه د دوبي نه تپوس کومه، ما خو بددعایي کړې ده، زه خو الله برحق پیغمبر را لېږلی مای، الله زما سوال نه رد کوي. دوبي ته وایي دا ګاټلۍ دې کې ده، په دې کې دې څه راوړي دي؟ ویل یا عیسی علیه السلام کپړې راوړمای، دلته وینځمه خورې کمای، کله چې د مازدیګرې دا کپړې وچې شي نو بیا روان شم. عیسی علیه السلام ورته وایي ګاټلۍ دې کولو کای، کله چې ګاټلۍ کولو شولای، په هغې کې لوی اژدها خامار پروت دی، شجاع اقره نامه ده، یعنې په سر باندې گنجی دی. شجاع بهادر ته وایي، اقره گنجي ته وایي. عیسی علیه السلام د مار سره خبرې کوي، وایي وایا ای د الله مخلوقه ته کم وخت نه مسلط شوی؟ ویل ای عیسی علیه السلام کم وخت نه چې تا بددعایي کړې ده، زه رب العالمین راولېږلمه چې ټک وله ورکه، خو ده نن یو نوی عمل کړی دی. دی چې کله د کور نه راوته د خپل رزق راواخیستی ده او ځان سره یې دې ګاټلۍ کې کېښودو، او کله چې سایل راغی سوال یې وکړو چې د الله په نوم که څه د سرۍ مال یې راکه، نو وایي د یو ډوډۍ د الله په نوم باندې قربان کړله، نو هغه یوې ډوډۍ د برکته رب العالمین فرشته راولېږله او زما په دې خوله کې دا زنځیر چې درته ښکاري، دا کیزه چې درته ښکاري، دا د هغه وخت نه زما په دې خوله کې راغله. ای عیسی علیه السلام دویمه ډوډۍ هم د الله په نوم ورکړه، درېیم هم ورکړه، ځان یې نهر وساتلو، لہذا نو زه الله مسلط کړم. زما خوږو عزتمندو عیسی علیه السلام قوم ولاړ دی او هغه اژدها خامار ورسره خبرې کوي. عیسی علیه السلام قوم ته وویل چې زما سوال الله نه دی رد کړی، الله پاک زما سوال قبول کړی دی، خو کم انسان چې صدقه ورکوي نو رب العالمین د هغه نه تمامې بلاګانې
دا ته ختمی. خوږو دوستانو صدقه دومره ښه شی دی. دنیا کې مثال وګورئ، زمیندار یو دانه جوار هغه په پټي کې وکري او کله چې هغه وشي وږی شي، یعنی هغه الله پاک چانټه جوړه کی، په هغې کې وګورئ یو وږی به بری، یو به یو خوا تلی، بل به بل خوا تلی. رب العالمین فرمایي څوک چې زما په نوم باندې 1 روپۍ صدقه ورکي، الله پاک فرمایي یو په 200 ورکومه. یعنی یو په 10 الله پاک ورکوي، یو په 200 ورکوي. څومره چې انسان اخلاص کوي، رب العالمین موږ او تاسو ته ډېره اسانه کړې ده. ومما رزقناهم ينفقون. تاسو د هغه رزق نه چې ما درکړی، ګوره رب العالمین وایي چې ما درکړی دی د هغې نه نفقه وکئ څومره چې ستاسو وس وي. نو صدقه دا رد د بلاګانو ده، صدقه دا تمامې بلاګانې ختموي. او چې څوک صدقې ورکوي نو د ده د مال حال دا زیاتیږي. راشئ دنیا کې یو بل مثال وګورئ، 2 کویان دي، یو کوی شړ دی، د هغې نه څوک اوبه نه وړي، او بل کوی جاري دی، د هغې نه خلک اوبه هم څکي او اوبه هم ترې نه وړي. لیکن تاسو په خپله سوچ وکئ، دا شړ کوی د ده اوبه نو ورو لاندې کیږي، یعنی اوبه کمیږي. کم چې جاری دی د ده دا کوی دا چینې را ماتې شي، خلک راځي او یره دا چې کم جاری کوی دی د دې نه اوبه څکل پکار دي، د دې نه اوبه وړل پکار دي. دغه رنګ چې کم انسان دا چینې را کولاوي کې صدقې کوي، لاس کولاو چلی، رب العالمین فرمایي زه سخي ما، تاسو هم سخاوت کوئ. ای بندیانو سخا کې ډېر لوی کمال دی. څوک چې صدقې ورکوي، پخوا په خلکو د سپین ږیرو ته پته ده، د ضعیفو ښځو ته پته ده، د جمعې په شپه دا به لاس په ډوډۍ اوچت که، ترکاري به یې کړله، ډوډۍ به یې واخیسته، جومات ته به یې ولېږله، طالبانو به وخوړله. رب العالمین به دوی د هر قسم مصیبت بلاګانو نه محفوظ وساتل. زما موضوع دا ده چې تاسو صدقې کوئ. الصدقة رد البلا. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی صدقه دا رد بلاګانو ده. زمونږ یقین دی په دې حدیث باندې، زمونږ ایمان دی په دې حدیث باندې. زما خوږو دوستانو تاسو هم صدقې کوئ، مال دې الله پاک توفیق راکړي چې زم صدقه وکم، تاسو له دې الله توفیق درکړي چې تاسو هم صدقه وکئ. دا نن موضوع زما د صدقې وه. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب